بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم منګه د ماضي او د مضارع په معنی باندې د معلوم او د مجهول په معنی باندې پوهه کو او په ضمایرو کې ورسره بحث وکړو، نو تر دې نه پس بیا ماشوم ته منګه د وزن طریقه برابر کو چې بچي دا کم افعال منګه وایو، نو تدې دپاره یو میزان دی، یو تله ده چې د هغې په شان به تدې منګه په هغې باندې به کم دي نو منګه څه کوو تدې وزن روکاږو. لکه دې ته دې منګه ووایي چې بچي لکه اوس نصاره یو صیغه ده، نو دې ته موږ وایو چې دا نصاره به موږ چې کم دي نو په فعله باندې تلو، یعنی نصاره بر وزن فعله. دغه شان چې کم دي نو حسیبو بر وزن فاعلو، یعنی حروف اصلیه دا درې ټکي لومبني چې کوم د ماضي د ثلاثي مجرد په دې لومبنۍ صیغه کې په ماضي کې چې کوم راغلي، نو دا درې واړه حروف اصلیه دي او تدې لپاره باندې کوم دي نو فاعل لام کلمه موږ سره څه ده هغه میزان دی. نو دغه چې کوم راغلي لکه یضربون بر وزن یفعلون، په هر حال ماشوم سره چې دا وزن څومره ډېر موږ تکرار کو نو دومره به د هغه ژبه په وزن باندې مضبوطېږي. بس دا ورته ووایي چې دا وزن به موږ په فعله باندې روکاږو او چې کومې صیغې دي خو موږ روکاږو، لکه ینصرون شو نو بر وزن یفعلون شو، دغه شان چې کوم دی نو اقصب شو بر وزن افعل شو، دغه شان ورته نور وایي چې یمنعون بر وزن یفعلون. نو چې کومې صیغې موږ وایو او دلته وایي چې په هغې باندې ورپیټ کړه، نو دې طریقې سره به دې څه کوي دی به چې کوم دی نو دا د دغه صیغو دا وزن دا به روکاږي په اسانتیا سره، او دې کې د ورسره اجرا وکړو چې دا کم ماضي او مضارع د سره موږ ووایي یا دا مجهول هم ورسره ووایي، نو په دې کې د ده سره اجرا وکړو. دې ته وایي چې بچي د دې به چې کوم دی د دې مطابق څه کوي وزن به روکاږي. لکه زورې پر هغه د ده چې دې وزن راښه نو فاعله، او دې په دې باندې پوه یم کو چې دې خوا ګوره چې د هغه کومه صیغه موږ دا ته ووایو نو په هغې باندې د زبر درپېش څنګه ونه دغه شان ورته په دې وزن کې باغ لام کلمه باندې راولي. لکه وزن کې مثال په تور باندې موږ ورته وایو چې نصیره، نو دلته کې نون باندې پیش دی ضمه ده، نو دلته چې کوم دی نو څه به کوي په دغه باندې به هم په فعله کې به هم په فا باندې ته دغه پیش چې کوم دی وایي فعله به وایي. دغه شان چې کوم دی نو څه دی حسبنا دی، نو دغه شان فعلنا چې سین د لاندې چې کوم دی نو عین کلمه پکې سین او د هغې د لاندې زیر دی، نو ته په دغه ځای کې د عین کلمې د لاندې څه وایي زیر به چې کوم دی نو وایي. نو چې ګوره څومره استادانو دا د خپلو شاګردانو سره په دې باندې تکرار وکړو، اجرا یې ورسره وکړو، دومره به د هغه وزن چې کوم دی نو څه دا به مضبوط وي، هغه به ښې طریقې سره کوم دی نو وزن دا به روکاږلی شي. نو دې پسې چې کوم دی نو دویم موږ څه وکړو ماشوم ته د موږ د وزن طریقه برابر کړو چې هغه د وزن د ریښ کولو دا چلو دا یې زده کړي.